موږ ولاکه غلامان کې موږ په جار راوتلي یو خپل په شمله باندې فخر کوو په خپل افغانیت باندې فخر کوو ستا هیڅ تاریخ نه پېژنو ستا یو میجر عزیز نه پېژنو ستا یو باجوه نه پېژنو موږ خپل خان شهید لرو موږ خپل باچا خان لرو عزیزانو تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن 12 اګست هغه د جبر هغه د ظلم ورځ ده چې په دا ورځ باندې دا ریاست دا پنجابي اسټیبلیشمنټ دا پاکستانی فوج په سپینه ورځ باندې د بابړي پر مقام باندې 6,500 پښتانه داسې شهیدان کړل داسې ګولۍ پر وورولې لکه پر مرغانو باندې خلک داسې ظلم نه کوي دا واقع کې تر 1200 زیات زموږ مشران زموږ خویندې زموږ میندې هغه په دې کې زخمیانې شولې بیا د جبر خبره دا ده چې هلته خلکو هلته زنانو قرآن مجیدونه راواخیستل د خدای روی دا خلکو ته ونیوئ دا خلکو پر هغه زنانو باندې چکان وکړل هغه زنان یې په شهادت ورسولې عزیزانو د دې ورځې په مناسبت موږ هغه خپل د بابړې پښتانه شهیدانو ته سور سلام کوو او بل عزیزانو زموږ د پښتون تحفظ مومنټ یو ډېر تکړه مبارز ملګری بغیر یو ګناه بغیر هیڅ ثبوته بغیر یو جرم دا ټیم یو کال یې پرس و چې د زندان شاته ناست دی او سزا کاټوي ګناه صرف دا ده چې د پښتانه د حقوق خبره کوي د پښتانه د خپلواکۍ خبره کوي د پښتانه د شملې خبره کوي خپل پر دا خاوره باندې خپل د اختیار خبره کوي نو موږ دلته د دې مظاهرې په توسط سره دا مطالبه کوو چې ریاست دې زموږ دغه ملګري ژر تر ژره خوشي کړي پر ده باندې هیڅ داسې سزا هیڅ جرم نشته او بله خبره عزیزانو تاسو ولیدل د 4 میاشتو څخه دلته د چمن د باډر دروازه بنده ده او بیا د 2 میاشتو څخه هلته پرلت ناست دی ټول د چمن ولس راوتلی دی ټول سیاسي پاچان یې ورسره دي هغو هلته درنقشه نیولې ده خپل جایزه مطالبات یې دي د دا ملک په آئین کې دنونه مطالبات دي چې زموږ دپاره دي د روزګار دغه دروازه خلاصه سي هلته لکه بابت لالا چې ذکر وکړي بل د روزګار یوه مواکیل نشته لیکن دا ریاست یوه خبره نه اوري بیا یې دلته وفاقي ګورنمنټ نوټیفیکیشن جاری کړي چې 2 ورځو دپاره به د جذبه خیرسګالي ته دا دروازه مکمله خلاصیږي یوه ورځ 3 غنټو دپاره دا دروازه خلاصه سوله نو په دا بله ورځ د ډېرو لیرو ځایو څخه چې کوم خلک افغانستان ته تلل دلته په سا ول څوک په کراچي کې ول څوک په نورو ښارو کې ول څوک په کوټه کې ول دا ټول په زراو خلک ورورسېدل چې نن دروازه خلاصیږي وفاقي ګورنمنټ نوټیفیکیشن جاری کړی دی هلته دروازې ته ورغلل بیا هلته یو کرنر ولاړ دی نه د خپل وفاقي ګورنمنټ خبره مني نه نوټیفیکیشن مني په وچ زور دروازه بنده کړې ده او هلته خلکو ته ښکنځاوې هم کړي دي ولاړ دی پر میدان چې دا دروازه زه نه خلاصوم عزیزانو هلته د خلکو زنانې ولې ورسره د خلکو سره کوچني ماشومان ورسره ول هلته یو ماشوم په شهادت ورسېدی چونکې ډېره سخته ګرمي وله 4-5 غنټې خلک تر شنه اسمان لاندې ناست ول لیکن یو جابر کرنل ولاړ دی دا دروازه نه خلاصي نه د وفاقي ګورنمنټ خبره مني هلته ولس تنګ سلو ولس مزاحمت وکړي د دروازې په خوا روان سول بیا پر سوشل میډیا ټولې ویډیو پرتې دي مخامخ دغه بېلګامه اف سي ټکان وکړل زموږ 6 ځوانان یې په شهادت ورسول او بیا د تعجب خبره دا ده چې اف آی آر یې زموږ پر خلکو باندې وکړي چې دا دوی کړي دي دا خبرې عزیزانو د دې څه مخکې د چمن پر باډر باندې دا واقعې روانې وې تاسو پر سوشل میډیا لیدلي هلته یو جنډه ورته ایښې دا پیلره سره دا کوم لغړیان چې د مزدورکاره خلک دي دې غټ غټ وزن پر ملا ایښی دي هلته جنډه ورته ایښې وې دا به موچی دا د پښتانه کام حالت یې نن تر دې ځایه پر را رسولی دی عزیزانو د دوی مطلب دا دی چې دا پښتون قوم دی دلته غلام کړي د دې پښتون قومه څخه خپل تاریخ واخلي خپله ژبه ځینې واخلي خپل غیرت ځینې واخلي دا چې راسه واخیستل بیا به دلته زموږ ټول وطن د ده په لپیټ کړي لکه نن چې په پنجاب کې زموږ 2 ضلعې دي اټک او میاوالي دا دواړو دوی راسه نیولي دي نن د هغو خلکو څخه خپله پښتو ویره ده دوی موږ هم دا طرح جوړول غواړي عزیزانو په ډاګه ورته وایو په خپل افغانیت باندې فخر کوو په خپله پښتونولي باندې فخر کوو د ده دا خوا په نښه پروت دا خوب خپل ګور ته وړی دی دا پنجابي استعمار هم دا خپل خوب هلته ګور ته وړي موږ ولاکه غلامان کې موږ په جار راوتلي یو خپل په شمله باندې فخر کوو په خپل افغانیت باندې فخر کوو ستا هیڅ تاریخ نه پېژنو ستا یو میجر عزیز نه پېژنو ستا یو باجوه نه پېژنو موږ خپل خان شهید لرو موږ خپل باچا خان لرو خپل مشران لرو عزیزانو دغه موږ
جواب غواړي. دلته پرون په چمن کې په دې باندې هم زړه نسو سوړ، هغه اف آی آر هم پر موږ وکړي، شهیدان هم زموږ وکړل، بیا یې دلته بلاست وکړي، دماکه یې وکړله، په هغه کې بیا زموږ شپږ اووه ځوانان په شهادت ورسېدل او په درزنو باندې زخمیان شول. دا لوبې بیا د دې دپاره وکړله چې دلته مشرانو اشاره ورته وکړله چې دا وزیر داخله دلته دا پریس کانفرنس کړی و چې دا لاره موږ په دې نیولې ده چې د دې خوا څخه دهشتګرد راځي. اوس خو 4 میاشتې سوي دي، دا دروازه تړلې ده، بیا دا دهشتګرد د کومې خوا رالل؟ که تا ته نه در معلومېږي، زه یې در ښیم د دهشتګردۍ ګرد اډې په پنجاب کې دي، لاهور یې سرپرستي کوي، اسلام آباد کې هسې مختلف پټې نیولې دي، ایمانونه نسي تېرولی. دا دهشتګردي دا ټولې لوبې د دوی د عزیزانو. بله خبره عزیزانو دا ده، دلته ملګرو موږ ته وویل د چمن ګړنګ چیک پوسټ دی، پر دې باندې ډېر ناروا عمل شروع کړی دی، په ګانټو ګانټو باندې خلک دروي، په زنانو کې تراشانې کوي، په بچیانو کې تراشانې کوي. دا لوبه دې ودروي، پر دا زموږ وطن دی، دا پښتونخوا وطن دی، پر دې باندې موږ هېڅ داسې ناروا عمل نه منو. که دې ډېر تنګ کړلو بیا به موږ ډېر ژر سره کښېنو، فیصله به وکړو، دا ټول پښتونخوا وطن جامو، په دا ټول پښتونخوا وطن کې درنې کړو، بیا ولاکه دلته د چا پلار راسره وځي یا ولاکه او بله خبره عزیزانو، دلته زموږ یو ملګری راغلی و، د عبدالرزاق نامي یو شخص چې د پنجپایي د ماجر کیمپ پسې پر 15 تاریخه پورته کړی دی، هېڅ ګناه یې نه ده معلومه، هېڅ ثبوت د ده سره نشته، بې ګناه یو سړی پورته کړی دی. موږ دا ورته وایو پښتون تحفظ مومنټ اولې ورځې سزا مطالبه کوي چې پر هر سړي باندې یو ګناه یو جرم هغه ونیسه، عدالت یې پیش کړه، که پر ده باندې یو جرم شته بیا سزا ورکړه. داسې به خلک زموږ نه ورکېږي تر ابده. پښتون قام راویښ شوی دی، پښتون قام کې شعور راغلی دی، ژر تر ژره پورې دي دا سړی ایله کړي، که پر دې سړي یو سزا شته د عدالت د لارې سزا ورکړي. موږ د دې مطالبه کوو. او بل عزیزانو موږ دلته دا مطالبه کوو چې دا کم جبر په چمن کې سوی دی، کم زموږ شهادتونه سوي دي، کم زموږ زخمیان سوي دي، د دې دپاره د جوډیشل کمیشن جوړ سي، انکوایري دې وسي چې دلته دا پیښه څنګه وسوله، دا ټکان چا وکړل، دا خلک چا شهیدان کړل، دا اف آی آر به پر هغه اف سي والا باندې کېږي، پر هغه کرنل باندې به کېږي چې هغه ته دا ډر ورکړي چې پر دا زموږ پر پښتنو باندې ګولۍ وچلولې. عزیزانو وخت دلته ډېر کم دی، تاسو ډېر انتظار وکړئ، ستاسو یې ډېر کور ودان، ستاسو لمنې دې همیشه د ګلونو ډکې چې ته رالاست. زموږ دا مظاهره مې را درانه کړله، دا احتجاج مې را دروند کړئ. یوه خبره دا کوو عزیزانو، دا احتجاج دا یوازې موږ خپل د ځان لپاره نه دی راغوښتی، دا زموږ خپل د ذاتي پیښو لپاره نه دی راغوښتی، دا موږ د ټول پښتانه وطن د ستونزو لپاره راغوښتی دی. دا خپل د ښار ټولو خلکو ته وایو، دلته چې مارکیټونه لري، دلته چې کاروبارونه کوي، دا ټولو پښتنو ته وایو چې تاسو راوځئ، راسئ له موږ سره، نن هم ورځ شته، پر دا پلیټفارم سره رایوسئ. دا ظلم له موږ سره جواب غواړي، دا دښمن له موږ سره جواب غواړي. تاسو هم د هغه پلار د نیکو لمسیان یاست چې ستاسو پلار و نیکو پر دا وطن باندې ډېر ننګ کړی دی، دا فرنګی د دې ځای څخه شړلی دی، دا چنګیز یې شړلی دی، دا رنجیت سنګ یې شړلی دی. تاسو نن بیا څنګه د دې د لمسیانو د یو پنجابي غلامان جوړ سوي یاست؟ راسئ له موږ سره په دې کې ملګري سئ. دا زموږ خپل ذاتي احتجاج نه دی، دا د ټول وطن احتجاج دی. که نن دلته په چمن کې دماکه سوې ده، سهار به په کوټه کې کېږي، سهار به دلته نور بې ګناه مري، سهار به دلته په کوټه کې پر چیک پوسټو باندې دغه ظلم رواني، سهار به دلته دا ظلم وي. دا بل یو رقم نه کېږي، دا د پښتانه قام اتفاق غواړي، یو غټ لښکر غواړي. پر ټولو پښتنو باندې دا فرض دی چې راوځي به له موږ سره به ملګري کوي، دوی د در مخه سي، موږ به پسې یو. ډېره مننه، کور مې ودان، الله پاک مې عزت وکړي.